الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو زمید الله دارالفتاء والقضاء پېښور فتوا آنلاین سیسټم نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. معمول مطابق زمونږ لایف پروګرام دی او په دې پروګرام کې څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ دارالفتاء ته څومره مسایل مختلفو ذرایعو باندې راغلي نو د هغې مسایلو جوابات په دې پروګرام کې تاسو ته جوابات پیش کیږي. موږ سره زمونږ د دارالفتاء نگران او رئیس استاد العلماء حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات عالیه تشریف فرما دي. د نننی څومره مسایل هغه زمونږ دارالفتاء ته راځي انشاءالله العزیز د قرآن او د سنت په رڼا کې به هغوی د هغه مسایلو مدلل جوابات پیش کوي. څومره زمونږ کتونکي دي ستاسو په خدمت کې دا گزارش کوو چونکې دا فقهي پروګرام دی نو څومره فقهي مسایل دي نو کوشش وکړي چې هغه مسایلو پوښتنه وشي. او بل یو گزارش دا دی چې زیات نه زیات ملګرو سره زموږ دا پروګرام شیر کړئ ځکه په شیر کولو باندې به الله رب العزت تاسو ته اجر او صدقه جاریه ثواب درکوي. بل دا بهر ملکونو کې زموږ ملګري هغه دا پروګرام اوري نو زیات نه زیات ملګرو سره کوشش وکړي چې دا پروګرام شیر کړئ. که څوک د پروګرام په کمنټ کې خپل سوال پوښتنه کړي نو هغې ته به هم جوابات ورکړل کېږي. دې نه علاوه لایو پروګرام کې څوک شرکت کول غواړي د هغې دپاره زموږ د PDCL نمبر په ډسکرپشن کې هم منشن دی 091 52 30 330 091 52 30 330 دا زموږ د PDCL نمبر دی. په دې نمبر باندې تاسو زموږ دارالفتاء ته کال کولی شئ. لایو کال چې کوم راشي نو هغې موږ فوراً چې کوم دی د هغې جوابات هغه په پروګرام کې فوري طور باندې جوابات وړاندې کېږي. مفتي صاحب پروګرام باقاعده آغاز به وکړو. اولنۍ پوښتنه موږ سره یو ملګري پوښتنه کړې ده چې یو زنانه هغې خاوند په آرمي کې چې کوم دی نوکر نو خاوند یې شهید شو په آرمي کې نو د هغې د طرفه حکومت هغوی ته مراعات ورکړل پلاټ یې ورکړو ماهانه پنشن او نقد پیکیج وغیره د هغې بندوبست یې وله وکړو. دا اوس د شهید د ښځې په نوم باندې الاټ شوې ده نو دوی دا پوښتنه کوي چې آیا دې مراعاتو کې یعنې پلاټ ماهانه پنشن او کم دا نقد پیکیج چې کوم د زنانه ته میلو دی نو په دې کې د نورو ورثو هغه د شهید چې کوم دی هغې پکې حق شته یا نشته ځکه دا مراعات د میراث دی یا د شهید ښځې ته به طور هدیه میلاویږي. که هدیه وي نو بیا د نورو ورثو حق پکې شته دی که نشته دې باره کې لږ تاسو وضاحت وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. او کم مراعات چې د مرګ نه بعد حکومت ورکوي دا میراث نه دی. میراث او ترکه هغې ته ویلی شي چې سړی په خپل ژوند کې په هغې باندې هغه ته ملکیت حاصل وي اختیار حاصل وي. چې کله مړ شه هغې نه بعد حکومت څه شی ورکوي پنشن ورکوي یا مکان ورکوي یا پیسې ورکوي دا د حکومت طرف نه هبه ده د چا په نوم باندې چې راوځي هغه ته ومیلویږي. په دې کې میراث نه جری کېږي چې د بعضې خلک د مرګ نه بعد یو سړی دی چې ملازمت کې نوکرۍ کې مړ شه مرګ نه بعد حکومت څه مراعات ورکوي نو وروڼه او خویندې مور او پلار یې وایي چې دا میراث نه دی. میراث هغه وي چې په ژوند باندې هغه په هغه څیز باندې اختیار حاصل وي. مرګ نه بعد چې پنشن میلویږي په ژوند باندې هغه پنشن باندې ته اختیار نه و. مرګ نه بعد چې کم مکان میلویږي پلاټ میلویږي په دې باندې د هغه اختیار نه و. د حکومت طرف نه هبه ده چې چا په نوم باندې میلویږي حکومت یې چاله ورکوي د هغه حق ته هغو له دې میلاو شي. نور ورثاو په دې کې هیڅ قسمه اختیار نشته دي. جزاکم الله. مولانا رحمت الله صاحب موږ سره دارالفتاء کې موجود هم دی. دوی پوښتنه کوي چې د ایسی نه کمې اوبه چې راوځي هغه خلک ذخیره کوي نو دوی وایي چې آیا دغه اوبو باندې چې کوم دی اودس او غسل پې باندې کېږي که نه کېږي دې باندې. محمد ګل صاحب دا ورشي څه شی دي هغه اوبه پاکې دي چې ظاهري ګندګي په هغې باندې نه وي نو بلکل هغه اوبه پاکې دي په هغې باندې اودس کېږي. ایسي نه چې کومه اوبه راوځي هغه اگر چې هغه اوبه چې دي هغه برف وي برف نه بعد هغه اوبه جوړېږي برف نو برف اوبه چې پګلاو شي نو هغه اوبه پاکې. جی
بل یو ملګري پوښتنه کړې وه د واتساپ په ذریعه باندې هغوی دا پوښتنه کوله چې یاره د دوه ښځو په منځ کې د انصاف حکم چې کوم دی دا به په څه طریقې سره پوره کېږي. مثلا یو سړي مخکې واده کړی دی اوس دویم واده کې نو آیا مخکې ښځې له یو توله کالي کړی دی نو سنې زمانې سره پخوا د هغې قیمت ډېر نو آیا اوس به دوه تولې کالي کړي که څه ترتیب سره به دې وي چې دا مونږ ته لږ حکم د دې بیان کړي چې یاره د دوو زنانو په منځ کې یا د یو نه زیات ښځې په منځ کې چې کوم انصاف کېږي دې څه حکم به وي؟ او جهیز چې دی او څه څیزونه چې دي د دې انصاف سره څه تعلق نشته ځکه یو زنانه به ته په پیله وخت کې وکړې نو پیله وخت کې چې کومه کړې هغه مهر اوس سامان به کم وي بیا وروستو چې کومه وکړې هغې به بیا مهر زیات وي. په دې کې انصاف ته ضرورت نشته. انصاف چې کله ته دا ښځه کور ته راوړې بیا هلته به انصاف کوې دواړو ښځو په منځ کې انصاف دا دی. بیا به هر څه ته سوچ کوي چې دوی زنانه دي نو دواړو په منځ کې به دا سوچ کوي غور به کوي چې یوې ته څه شی ورکوي بلې لا به ورکوي. معاملاتو کې هم په شپو تېرولو کې هم شپه چې یو سره تېری نو بلې سره به تېری کوي یو سره هفته تېری بلې سره به هفته په سفر یې بوځي یوه په بوځي بله به بوځي نمبر په نمبر باندې نو په دې کې بیا ډېر احتیاط کوي. اول چې کم مهر دی هغه باندې چې صبح سره جوړ شي په دې کې انصاف ضروري نه دی. په دې کې دا ضروري دی چې تا سره زنانه په 100 روپۍ مهر باندې نکاح کول غواړي په هغې باندې نکاح ورسره ښځه او خاوند چې په 100 باندې سره جوړ شي. جزاکم الله. موږ سره کمنټ کې یو ملګری دی طیب جان پوښتنه کوي چې اهل حدیث وایي چې د ماسپښین لمونځ په مازدیګر سره کېږي دا څنګه ده؟ د ماسپښین لمونځ ماسپښین په وخت سره کېږي د مازدیګر لمونځ مازدیګر سره قرآن کې پاک کې الله فرمایي چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا هر یو لمونځ په خپل وخت باندې فرض دی نو د ماسپښین لمونځ په مازدیګر باندې او مازدیګر لمونځ په ماسپښین باندې نه کېږي. عرفات په میدان کې نبی علیه السلام داسې کړي دي څو لمونځونه د مازدیګر او ماښام د مازدیګر او د ماسپښین مخام و مخصوصاً دا جمع کړي دي. دین علاوه نبی علیه الصلاۃ والسلام په عامو حالاتو کې ذوالحجه میاشتې نه وي په عامو حالاتو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه لمونځونه یو ځای نه دي جمع کړي. کوم حدیث چې پیش کوي هغې ته جمع سوري ویلی شي. صورتاً تا به وې نبی علیه السلام به ماسپښین لمونځ په آخر وخت کې وکړو چې آخر وخت کله ختم شي نو مازدیګر شروع شي نو بیا به چې کله نبی علیه السلام سلام اړو په هغې وخت کې به مازدیګر لمونځ وخت شروع شو. ماسپښین به آخر کې وکړو مازدیګر به په اول وخت کې وکړو نو دې ته جمع سوري ویلی شي. جمع سوري نبی علیه السلام نه ثابته ده خو جمع حقیقي د دوه وختونو دا نبی علیه السلام نه ثابته نه ده. جزاکم الله. زموږ پروګرام څومره ملګري چې اوري نو کوشش کوي چې خپلو فرینډ لیست کې تاسو یا چا سره ګروپونه وي چا سره پیجز نو کوشش کوي چې دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره تاسو نشر کړئ. یاسین خان د دعا درخواست کړی دی الله تاسو د زړه مرادونه پوره کړي انشاءالله دعا وکړو. ابو حنیف افسر عالم صاحب سلام را لېږلی دی وعلیکم السلام. دوی پوښتنه کوي مفتي صاحب محترمه امام له کمره جوړول او د جومات په نوم چانده کول څنګه دي؟ امام له چې کمرې جوړوي او جومات ته پر چنده کوي دا جایز دي. د جومات چې څومره مصالح دي دا د جومات تابع دي لکه امام د پر کمرانی نو جومات چې جومات آبادی نو امام له به کمره جوړوي چې امام پکې نه نو جومات آبادیږي نه مسجد آبادیږي نه نو امام نه بغیر چې دا جومات آبادیږي نه نو لہذا د جومات په نوم باندې چنداو کې په هغې باندې امام ته چې کمره جوړوي گویا کې بعینه دا د جومات جوړ کو په دې کې ګناه نشته دا جایز دي. حافظ ریاض علي صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب د 3 طلاقه چې دی بیان رجعي اور معلق لک تفصیل وکړه. معلق نه دی 3 طلاقونه چې دی یو مغلظ دی یو بیان دی یو رجعي دی. طلاق رجعي دا دی چې خپل ښځې ته ووایي چې ته په ما طلاق دی یو طلاق دی یا صریح ورته وایي چې په ما یو طلاق باندې طلاق یا صرف وایي چې په ما طلاق مطلق وایي چې ته په ما طلاق دا یو طلاق دی. عدت کې دننه عدت چې تېر شوي نه وي 3 بیمارۍ تېرې شوي نه ښځې سره نږدې شي نو دا طلاق ختم شي نکاح ته بحال دی. او چې تا یو ښځې ته یو طلاق ورکړه او عدت کې دننه ورسره نږدې نه شوې عدت تېر شو نو دغه رجعي طلاق دی بیان وګرځېده نو بیا به ته رجوع نشي کولی نوه نکاح په ښځې تړې تجدیدي نکاح په کوې
طلاق باین نه بعد عمران صاحب جی د کوم ځای او یو چې دا د کنایي طلاق د طلاق په نیت ورکړي بیا هم ښځه طلاق باین ګرځي نو تجدید نکاح به کوي او چې 3 طلاقونه دې ورکړ چې په 1 2 3 طلاق ما باندې طلاق آئے نو دا مغلظ طلاق دی مغلظ طلاق او معلق طلاق بیل شاید معلق یا مشروط طلاق دا سدي چې خزه ته وایي چې کدا کار دی وکړو نو بیا په ما طلاق آئے نو چې سو پورې کار نه وي شوی طلاق نه دی شوی چې کار وکړي به طلاق وشو دغه ته ویل معلق رزوړن وي طلاق ته رزوړن شوی چې د خزه کار وکړي بیا راوغورځېږي په دې باندې شاه فیصل صاحب انور زیب خون خیل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام شاه فیصل صاحب وي د کوټې نه خبرې کوم السلام علیکم دا 2 25 کیلو سلو 25 کیلو سخ یو پارسل 25 کیلو جوړوم قیمت چې معلوم نه دی پورته او جوړوم څه دي تاسو کیلو ماته حلال دي کنه حرام عمران د کوم ځای نه په دې سوال زه پوه نه شوم مدرار صاحب به وګوري چې څه دی ویلي شعیب افریدي صاحب سلام علیکم السلام فضل امین صاحب مفتی صاحب هاشمی چې غریبی هاشمی سید چې غریبی زکات پې کېږي که نه نو سیدانو باندې زکات نه کېږي او سیدان چې څومره دي نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم اولاد دی دا به غربت ته نه پرېږدي په ټولو مسلمانانو باندې دا فرض دی چې سیدانو سره به امداد کوي چې هغه صاحب نصاب هر وخت غریب نه وي زکاتونو ته مجبوره نه وي نو زکات په سیدانو باندې نه کېږي که خلک د سیدانو خیال نه ساتي یو ځای کې او بغیر د زکات نه څوک څه نه ورکوي نو یو قول مطابق بیا زکات پې کېږي دا سوال څه شی په پوه نه شو دی وایي چې دا کوټې نه خبر کوم زه د 2 پارسلو 25 کیلو یې سخ یو پارسل 25 کیلو وي جوړوم قیمت یې معلوم نه دی کله پورته کله سلیمان خان په دې ځان پوه کا په ښکارا بدکار سړی سره غم خدي پکار دی چې په ښکارا باندې بدکاره سړی وي او دا بدي او دا ګناه چې دا دایمي وي متعدي وي بل ته هم لګي ځینې ګناهونه داسې دي چې هغه بل ته لګي ګناهونه چې هغه سره ته کینې او پسې د ګناه اثر پتا باندې وي نو داسې سړي سره کېناستل او پاسېدلو جایز نه دي فلا تقعد مع القوم الظالمین الله فرمایي چې ظالمانو سره کینې ما هغې سره تعلقات ما ساتئ دا د پارسلو خبره ده شاه فیصل صاحب د کوټې نه کمنټ کړی دی چې زه د پارسلو ترتیب برابروم تک پارسلو تقریبا ډاخانه وغیره کې نو دی وی چې 15 کیلو کله پورته ښکته پکې راشي پیسې د 15 کیلو هغه مونږ له خو کله پکې کم یا زیات راشي نو دی وی چې آیا دا 15 کیلو ماته حلال دي که حرام دي چې زه کمې به شي پکې کوم پارسل نو وزن خو معلوم دی معلوم وزن مطابق پیسې اخلا زیات دي چې واخیستې ته ګناهګارېږي تا لپاره حرامي دي سلیمان خان صاحب په دې ته مو جواب ورکړو صفدر صاحب د کوټ نه ټلیفون کړو چې دی وی چې درس قرآن وشي نو د درس قرآن نه بعد دعا کول آیا لازم دي که نه څه حکم دی د دې درس قرآن چې وشي د هغې نه بعد دعا کول لازم نه دي مستحب امر دی کولو کې ثواب دی نه کولو کې ګناه نشته دعا دپاره صرف جنازه چې کومه ده جنازه په خپله دعا ده چې هغه فرض ده نور د دعا دپاره داسې موقع نشته چې هغه دعا پکې فرض یا واجب وي دعا چې کوم ده عبادت ته مستحب دی کولو کې ثواب دی او نه کولو کې ګناه نشته علاء الدین خان پوښتنه کړې ده جی وی چې جنی عورت کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے اختلاف مذاہب بیان کریں نه جنس بدل وي جناتو سره د سړي نکاح نه کېږي روا نه دی ورسره جنس بدل دی بل یو ملګري ټلیفون کړو عمران د سخیپول نه دی چې زموږ ملګري مفتي صاحب لتلی هم وایي ته ویلو د بیفاریو باره کې نو مفتي صاحب بیا ورته وفرمایل چې زه به دې باره کې انشاءالله خبره کوم نو دی چې بیفاریو باره کې موږ ته لږ معمولي غونته وضاحت وکړي چې آیا دې کې کاروبار کول جایز دی که نه دی جایز محمد اسرار د چراټ سلخانې نه الله پاک ته تاسو مسلې حل کړي بیفاریو کې انویسټمنټ کول حرام دي دې باندې چې کومه ګټه راځي دا سود دی بعض خلک وایي چې حرام خو خیر دی خو سود چې نه وي حرام خو خیر دی سود چې نه وي دومره زړور دي فما اصبرهم علی النار په بر صورت چې کومه ګټه په بیفاریو کې تعالی ملویږي هغه چې حرامه ده نو خامخا سود ده تا ته چې کمې پیسې دې ورکړي دي کمې پیسې تا جمع کړي دي بیفاریو کې په هغې باندې چې کومه ګټه ته ملویږي چې هغه
مزاربت نه ده، مشارکت نه ده، ګټه نه ده، نو خامخا تا په قرضې باندې تا چې کومه قرضه ورکړې په هغې باندې ګټه میلویږي. نو دا حدیث مطابق د سود دی، په دې کې خو څه اشکال نشته. دارنګې پرپال دی یا بی فر یو دی، دې کې چې تا پیسې کمې جمع کړي دي په دې باندې چې تا ته کومه ګټه راوځي، نو دا ټوله ګټه چې د سود کې راځي حرامه هم د سود کې راځي. نو لہذا که چا داسې شک وي چې سود کې نه راځي، نو ما سره بیا په ټلیفون باندې خبرې وکړئ. خو بهر صورت سود نه چې تاسو ته وایي د خنزیر کې راځي، بیا یې ښه کوئ. ځینې خلک دا خو تاسو هسې وایي چې که دا سود ثابته شي بیا زه پرېږدم. سود خو دی په دې کې بل شک نشته. چاله دې 10,000 روپۍ ورکړې په هغې تعالی ګټه درکوي، یا به هغه حلاله وي مضربت په چې مضربت نه وي نو خود به خود سود شو. نو لہذا دې نه ځان وساتئ. جزاکم الله. مولانا محمد الله سے پوښتنه کی چې قربانی کا گوشت امام کے لیے جائز ہے؟ نو جی بالکل د قربانی غوښه خو امام د پاره جایز ده. شعیب افریدی پوښتنه کی السلام علیکم، دی تاسو کی چې پاکستان کې یو کمپین روان دی چې څوک پکې 1 لک روپۍ کېږي نو 20,000 میاش ورکوي، دا څنګه دی؟ دا خو سری سود دی چې 1 لک روپۍ ور سره کېده نو 20,000 روپۍ درکوي تعین سره، نو دغه سود دی. بل یو ملګری دی محمد عثمان صاحب دی پوښتنه کی چې مونږ باندې ولاړی او په مخه دي سوکوړي نو ګناه پکې شته او کنه جی؟ یقینا چې ته په صحیح ځای کې ولاړې چې د لمانځه ځای دی او نور خلک در باندې تیریږي، هغه خلک ګناهګاري. او که ته په لاره کې ولاړې څوک در باندې تیریږي نو خلک هم ګناهګاریږي، ته هم ګناهګارېږې. جی غلام قادر جیلانی صاحب پوښتنه کړې ده چې السلام علیکم. سلام را لګلې. وعلیکم السلام. ګران مفتی صاحب سندرې اوریدل باره کې خبرې وکړئ. سندرې اوریدل او میوزیک اوریدل، سرینده او بنسری وغیرہ دا ټول سیزونه رباب دا اوریدل حرام دي. حدیث کې رضی نبی علیہ السلام فرمی چې دا په انسان کې په مسلمان کې دا سه منافقت زرغونوي لکه اوبه چې بوټو ته ورکای، ونو ته ورکای، وخوله ورکای، هغه زرغونیږي. ځمکې ته چې اوبه ورکای نو وخه او ته چې په غوږونو باندې دغه سیزونه اورې نو تا کې نفاق زرغونیږي، منافقت. او قیامت په ورځ باندې به چې کومه غوږونو باندې دا سیزونه اورېدلي، سندرې د اورېدلي، نو ستا په غوږونو کې به سیکا ولې کېدلی شي، ګرم ګرم سیخونه به پکې والی شي. الله دې مونږ د دې غضب نه وساتي. دا ګناه کبیره ده. جزاکم الله. محترم وسمره زموږ کتونکي دي نو کوشش کوي زموږ د پروګرام د خپل ملګرو سره شیر کوي، ځکه چې په شیر کولو باندې به الله رب العزت تاسو ته د صدقې جاریه ثواب درکړي. خلک دا پروګرام اوري او څومره مسایل زده کوي نو څومره ثواب چې دغې کېږي هغې سره به سم ثواب ستاسو هم کېږي. بل یو ملګری دی شاهد جیوی دی سلام را لګلی دی. وعلیکم السلام. پوښتنه کوي چې د چا د فیسبوک پیج نه ځان دپاره ویډیو کاپي کول او بیا یې د خپل آیډي نه شیر کول، آیا دا کاپي کول جایز دي که نه؟ چا چې په خپل کاپي رایټ لګولی وي چې غنه دا ما کاپي کوو نو ته کاپي کوې دوکا ده، فراډ ده. په دې باندې چې ګټه کوې هم تا دپاره حرامه ده. کم زمونږ اورېدونکي دي زمونږ د اواز اوري، زمونږ دغه ګنټه یو نیمه ګنټه پروګرام په دې کې په سلګونو سوالونو جوابونه مونږ ورکوو، فقهي جوابونه. او یو مسله چې زده کړه 100 رکعاتو ثواب دی تاسو دپاره صدقه جریه دی. بعضې خلک وایي چې په فیسبوک باندې هم صدقه جریه وي. یقینا چې ته زمونږ دغه پیج لایک کې صرف زمونږ پیج کې خو دیني پروګرامونه وي نه لایک ته که په دې باندې صدقه جریه وي، مرګ نه بعد به تعالی د ثواب روان وي. که شعر دې کړله څوک مسالې زده نو ثواب به تعالی هم رسي، نو په هغه ثواب کې کمی نه راځي. نو هغه مسلمانان وروڼه چې زمونږ اواز اوري نو فورا د په ګروپونو په نورو ځایونو کې دا شیر کوي چې ډېر زیات نه زیات ثوابونه وګټي. ځکه چې ابراهیم علیه السلام سره الله نبی علیه السلام میلاو شو په معراج کې، خپل امت دی امت ته سلام راولېږه نو تاسو ووایئ چې وعلیک السلام. سلام خو رالیږلی ابراهیم علیه السلام نو مونږ په هغه باندې وعلیک السلام وایي. او بیا یې وفرمیل چې ځمکه د جنت چې دا هغه ډېره زرهیزه ده، خو شاړه ده، اوبه یې ډېرې خوږې دي، ډېره مبارکه ځمکه ده. یعنې چې شی پکې چې اچوې اوبه ورکوې نو ډېرې زر دی زرغونیږي، خو شاړه ده پکې، کرونده پکې نه ده کړې. کرونده دا ده چې ته پکې وایې چې سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر، نو بوټي لګي. نو دارنګې دغه جنت والا ځمکه ده هغه شاړه ده. که ته دلته صدقه جریه لګې دې ځای نه ثوابونه لګې نو هلته به تعالی د جنت چې دا آبادیږي. نو ما ځکه ووایي چې تاسو زیات نه زیات شیر کوئ نو تاسو دپاره به ثواب ذریعه ګرځي. جزاکم الله. بل یو ملګری دی انور زیب اخونخیل وي چې مولانا صاحب چې مور وفات شوي نو د خوریونو او خورزو د ماماګانو سره حق کېږي که نه کېږي؟ چې مور دې وفات شوه په خپل ژوند باندې هغې له پکار و چې خپل میراث یې غوښتی وی د خپل وروڼو نه چې کا
شوي وي چې هغو په خپل ژوند ورته معاف کړی دی نو بیا یې د مور زمنه لوریانې نشي غوښتلی که معاف کړی نه هغو غوښتو خو وروڼو نه ورکوه مړه شوه نو بیا یې هم غوښتلی شي کم میراث چې د دې ورسره کېږي د مور وروڼو سره نو خوریونه هغه غوښتلی شي که مور یې په خپل ژوند باندې غوښتو بیا دا یې هم غوښتلی شي شاید جی آئی ته مونږ جواب ورکړو السلام علیکم مفتی صاحب دې ته مونږ جواب ورکړو انور زیب خون خیل صاحب وایي چې مولانا صاحب سمیع الحق پختن کی جاوید غامدی کے بارے میں بتائیے جاوید غامدی غد دا مرزئی دی پټ تقیا کوي قادیانی دی هغه چې کم مذهب دی اهل سنت والجماعت خلا پرېدا اهل تشیع چې کم مذهب دی اهل سنت والجماعت په دنیا کې څومره مذهبونه دي د هغې نه الټا روان دی غمدي یو ګمراه دی د ټول څومره مسایل چې د کړي دي دا د ګمراهۍ مسایل دي مسلمانان ګمراهۍ طرف ته راغواړي صفدر خان صاحب وایي چې څومره شته که نه څه وایي لیکل صفا کوه صفدر خان صاحب امتیاز علي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام امتیاز علي صاحب دعا فرمایش کړی الله پاک دې ټولې مسلې حل کړي او سلیمان خان صاحب وایي چې د دونه چې دکاندار دود نه چې دکاندار ملۍ لري چې بیا یې خرڅول ښه دي ځکه دا ګرم ورنه بیا خرابېږي پیونه چې د ملۍ لرې نه کړي نو پی خرابېږي نو بیا خو لرې کولی شي او چې لرې دې کړ او بیا یې خرڅای بیا جایز او که پیونه ملۍ لرې نه کړي نه خرابېږي نو بیا نه به لرې کوې دا خو تا هغه وصف چې دا بدل که صفت ته بدل که یعنی هغه کلک و ټینګ وغه پکاري دود پای پکار او تا چې ته ملۍ لرې کړه هغه ټینګوالی دې ختم کړه چې هغه ټینګوالی مضبوطوالی ختم شي نو دا تا ټګي وکړه دوکا دې وکړه وروستو چې د خرڅای د خلکو حق دی نو تا دپاره حرام دی اقبال خان وایي چې پیغمبر علیه السلام ته قبر کې کم ژوند ویلی شي نبی علیه السلام ته چې کم ژوند حاصل دی په قبر کې ته برزخي ژوند ویلی شي د قبر ژوند برزخي ژوند ورته ویلی شي یوسف علي تارو چې په مونځ ولاړ یې څوک دی مخې ته تېرېږي په لاس یې منې کولی شي او مونځ والا ناباسه سپونو فیصله تېرېږي څومره لرې تېرېدلی شي په لمانځه باندې کس ولاړ دی نو داسې کس چې لوی جماعت وي لوی غټ جماعت وي په هغې کې 3 صفونو نه اخوا تېرېدلی شي وړه وړه جوماتونه چې د محلو جوماتونو په هغې کې نشي تېرېدلی چې تېرېږي نو لمونځ ګزاره دی ورته په لاس باندې اشاره وکړي چې اخوا شه ما تېرېږه اخوا شه دې نه وایي خو سبحان الله یا لاس ته ورته اوچت کړي چې هغه ته پته ولګي چې دا مې منې کوي تېرولو ته به نه پرېږدی که تېر شو بیا ګناهګارېږي سخت عذاب دی ګناه دی خو په غټو جوماتونو کې 3 صفونو نه اخوا تېرېدلی شي وړه جوماتونو کې قطعا تېرېدلی نه شي سوتره ورته پکار دی سوتره ورته مخې ته کېده بیا تېرېږه سوتره دومره یو شی وي چې هغه له یو لاس برابر اوچت وي او د ګوتې برابره غټ وي که دې نه زیات غټ وي خیر ده خو چې وړوکه دی نه محمد زمان خان وایي چې ښځه زنانه منې کېږي نه څه کول پکار دي نه دا چې کومې پیسې کټوتي دي آیا دا د قرض په مد کې کټ کړي که دا مزدوري دي ته کمول ښځه چې نه منې کېږي غلطو کارونو نه خاوند یې منې کوي نو دله پکار دي چې بستره دې ورله بیله کړي کمره دې ورله بیله کړي که بیا نه منې کېږي نو بیا د لږ شانتې وهل ورکړي بیا چې نه منې کېږي نو بیا قرآن کې الله فرمایي چې دا ښځې خپل غوړه او د خاوند خپل خپلوان دې کیني د خبره دې غور وکړي یو طرف ته دې فیصله وکړي یا د طلاق فیصله وکړي یا دوی په منځ کې صلح وکړي حفیظ مسعودین صاحب وایي چې مفتی صاحب یا رسول الله ویل جایز دي او که نه یا رسول الله به په دې عقیدې باندې وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دې ځای نه ډایرکټ ما فوق الاسباب زما آواز رسی یا په دې عقیدې سره وایي چې نه یا رسول الله زه وایم فرشتې ورله رسوي
یا به په دې عقیدې سره وایي چې یا رسول الله زه وایم د شوق نه د جذبې نه د محبت نه. نو دا دوه صورتونه پکې جایز دي. یو صورت پکې ناجایز دی چې هغه شرک دی، مفضي الی الشرک دی. چې څوک وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یا رسول الله آواز دې ځای نه ډایرکټ اوري، نو په ژوند کې دې ځای نه آواز نه اورېدو نو مرګ نه بعد یې څنګه اوري؟ او بله دا خبره چې څوک وایي چې نه اوري خو نه خو فرشتې وړي نو بیا صحیح دی. او که څوک وایي چې نه زه د هسې د جذبې نه مینې نه محبت نه وایي نبي علیه السلام ته یا رسول الله وایم، نو بیا خو په دنیا کې خلک خپل جانان خپل محبوب یادي. ای محبوبه زما زه تا پسې مړ شم، ای محبوب خو وینه موجود نه وي، د شوق نه دی محبت نه وایي. شوق و محبت نه چې نبی علیه السلام ته یا رسول الله نه دا څوک کوي. خو بهر صورت نن سبا حالاتو کې زیات تر یا رسول الله نه دا په دې وجه خلک کوي چې هغه وایي چې ما فوق الاسباب ډایرکټ نبی علیه السلام اوري. نو نن سبا مفضي الی الشرک یا مفضي الی البدع ګرځي، نو دغه نارا ویل هیڅ چاله پکار نه دي. که څوک شوق نه وایي په صحیح عقیدې سره وایي ځان سره دی وایي خلکو په مخ کې دا نارې چغې نه وباسي. اتیک د کوارټ نارنګ کړو جدي وي چې دا سیدان چې کوم لفظ خلک اګدي او سیدان چې کوم قوم دي، نو آیا قرآن او حدیث کې د دې څه تذکره شته دی که نشته دی؟ وضاحت راته وکړئ. حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سیدانو متعلق احکام بیان کړي دي. قرآن کې ذکر نشته خو حدیث کې شته. سیدان هغه دي نبی علیه السلام چې کوم اولاد د هاشمي نسب یې شي دي. بعضې خلک خو هاشمي نه دي، نسب یې معلوم نه دی خو ځان ته سیدان وایي په دروغه باندې. خو چې په رښتیا سیدان دي هغو قدر کول پکار دي، هغو سره هغو غربت رفع کول پکار دي. عرفان پټان وایي چې په سنت کې سجده ساوا کیږي او په سنتو کې په نفلو کې په واجبو کې فرضو کې چې غلط شوې سجده ساوا در باندې راځي کومه مسله درته معلومه وي نو په سنتو کې به هم سجده ساوا کوي. عبداللطیف محمد زئی وایي چې ټول ټیم ته سلام، وعلیکم السلام. او نزلی امی وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب چې یو امام نسوار کې مونځ پسې کیږي او نسوار مباح دي کولو کې ګناه نشته. السلام علیکم. عبداللطیف وایي ستاسو واتس اپ نمبر زمونږ پیج لایک کا، په پیج کې به واتس نمبر درته میلاو شي. نصیر اعظم صاحب وایي چې سجده سوا کې تشهد نه سلام ګرځوم او سجده چې وشي بیا به تحیات نه شروع کوم، او چې کله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله ووایي نو یو طرف ته به سلام وګرځوي، دوی سجدې به ولګوي، بیا به تحیات نه شروع کې تر دعا پورې به درود ووایي، سلام به وګرځوي دواړو طرف ته. مفتی صاحب تاسو د شیخ طیب صاحب خلافت جے زیډ منصور خلاف فتوا ور لګولې وه، هغه عالم دین نه دی، ولې د یو بل نه نفرت کوي؟ دواړه خپلو کې ولې نه کینې چې تحفظات لري شي؟ چې مونږ سره کینی خو کا څوک مونږ سره کینی نو تحفظات په لري شي. حافظ ریاض علي صاحب وایي چې مفتی صاحب الحمدلله زه 15 وخت لمونځ کوم او تلاوت هم روزانه کوم، لیکن کاروبار کې څه برکت نشته، د دې دپاره څه کول پکار دي؟ کاروبار کې برکت نشته، 15 وخت لمونځ کوي تلاوت کوي، نو بیا په اودس کې ګرځاره وخت چې په اودس کې سم څه یعنی بهانه نشته چې تا کاروبار کې برکت نه وي. په اودس کې ګرځه او صدقه ورکوه، دا د الله حکم دی. صدقه چې ته ورکوې نو تا مال به زیاتېږي، برکت په پکې اچوي الله. صدقې کې اخلاص راوله. بلې ملګری دی جی غلام قادر جیلانی صاحب ټلیفون کړو، دې سوال لږ تفصیلي غونډه کې دی. دوی وایي چې د بټو والا کم د خښتو بټو والا وي نو هغې سره داسې کورونه وي، بعضې خلک کور راوړي نو کور هم والا بټۍ والا ورکي او هغې د بټۍ نه قرض هم والي، نو دې خلکو له د زرو خښتو په عوض کې 1900 روپۍ ورکوي مزدوري. بل سړی کور راوړي خو قرض نه اخلي، نو هغوی ته چې کم دی 900 عوض ورکوي، ځکه چې کور یې ورکړي د احسان په طور باندې پې کمې ورکوي. او چې کم سړی کور هم نه راوړي او قرض هم ترې نه اخلي نو هغوی له 1100 روپۍ د زرو په عوض کې ورکوي. نو دوی وایي چې دا ټول خلک چې څومره دي سره منشیان وغیره کار والا دي نو دوی ټول دغسې ترتیب رواني کورونه خلک راوړي، نو آیا د دې خلکو دا پیسې اخیستل آیا سود زمره کې خو نه راځي او دوی سره دا کاروبار کول کارخانې سره دا جایز دي که نه دي جایز؟ ستاسو کاروبار خو ورسره کول جایز دي، خو د بټۍ ول لپاره مکمل حرامي دي دغه پیسې، او مزدورانو دپاره حلال دي چې څومره د مزدور تنخواه ګرځي اجرت ګرځي، د عام مزدور چې هغې کور نه دی اخیستی، پیسې نه دي اخیستی اډوانس، هغې مثلا 1100 روپۍ ورځ ده نو ټولو له به 1100 روپۍ ورکړی، چې چاله د کور ورکړی هغې له به هم ورکړی، چاله د قرض ورکړی که نه چاله د کور قرضه ورکړی هغو نه پیسې کمې ورکړی نو د نوره پیسې په سود کې راځي، دا په سود کې ته کټ کوې. بټۍ بلک دپاره جایز نه دي، پوه شوې که نه؟
تاسو پوه شوي مولانا صاحب چې بټۍ والا خلکو ته کور ورکي مزدورانو له یا پیسې قرض ورکي نو بیا هغه چې مزدوري ورسره کوي نو دوی دا مزدوري کمه ورکوي نو سود شو که نه او چې څوک ورنه کور نه اخلي او ورنه قرضه نه اخلي هغې له پوره مزدوري ورکوي او چې چا چې قرضه ورکوي دا خو د خپل قرض نه نفع اوچتول دي نو د بټۍ ول لپاره ځکه خو د بټۍ ولې په رزق کې برکت نه وي چې دوی دا کار شروع کړی وي نو دغه آواز ورته ورسوي بټۍ ول ته ووایي چې حرام کار مه کوه که چاله ښېګړه ورسره کوې کور ورکه غریبانانو له کریا ورنه کټ کوه د کورو او قرضه دې چې ورکړې ده خیر دی په هغې باندې بیا ته دنه مزدوري به کټ کوه د سود کې راځي که نه یې ورکوې بیا مه ورکوه قرضه مه ورکوه شاله کور مه ورکوه خو چې کومه اجرت دی هغه پوره ټولو له ورکوه حافظ ریاض علي صاحب مفتی صاحب الحمدلله زه 5 وخته مونځ کوم او تلاوت هم روزانه کوم لیکن کاروبار کې دې ته مو جوابدار که ضیاء الله تبسم صاحب السلام علیکم ورحمت الله دعاګانو کې الله دې ستا تبسم ستا خندا چې دا دایمه قائمه الله وساتي عزیز الله صاحب چې کاروبار حضرات کمیټي جمع کوي دا څنګه دي کمیټه جمع کول جایز دي کاروباري خلک جمع کوي کور کې زنانه او سړي جمع کوي الکان جمع کوي دا خپل پیسې وی تعالی ملويږي کمیټي څه جمع کوي نو دا جایز ده په دې کې د ناجایز والی صحیح هیڅ قسم صورت نشته کې ستونه چې اچي بیا خپل کې یو ته پیسې ورکیا په قران د ځای باندې ورکیا پیسې ته خپل ملويږي زیاتواله کمواله پکې نه راځي منهاج صاحب د بونو ټلیفون کړو دی چې میزان بینک ته زلاړم نو الته مختلف اکاونټونو نو د بینک والا ماته یو د مزاربت اکاونټ باره کې خبرو کله چې دا اکاونټ شری اکاونټ ته دی باره کې د مفتی تقی عثماني صاحب فتوی هم مونږ ته خو چې دا کاروبار او د مزاربت په دې کې جایز دی نو دی وی چې تقی عثماني صاحب سره خو زما رابطه نه کیږي نه ته پوښتنه کولې شنو تاسو موږ ته تفصیل ذکر کړئ چې آیا میزان بینک کې دا کوم مزاربت اکاونټ ته په دې کې پیسې خول او مزاربت په دې کې کول جایز دي کنه جایز دي جایز نه دی میزان بینک سره چې تقی عثماني صاحب چې کوم اګریمنٹ هو هغه ختم کړی دی دوی په هغې اصولو باندې چې کومې فتوی دوی سره پرتې دي تقی عثماني صاحب متبادل ذکر کړی د سودي د اسلامي بینکارۍ هغې مطابق په هغې اصولو باندې کار نه کوي نو لحاظه څه بینکونو کې سره انویسټمنټ کول یا هغونه ګاډي اخیستل یا هغې سره مربحه معاجله کول دغه ټول څیزونه د سود کې راځي ګناه ده پکې بل څه سوال مسلکونو متعلق حاجی محمد صاحب د پیښور ټلیفون کړو چې دی پوښتنه کوله چې یاره تاسو خو الحمدلله ټول خلک اوري او تاسو چې کوم دی هغه کوشش کوئ چې یاره نفرت خور نشي د دې پلیټ فارم نه ځکه بیا عوامو کې چې کوم دی مسلې جوړیږي نو ما ورته جواب ورکړو الحمدلله مفتی صاحب هم تاسو ته ذکر وکړي چې مخکې ورځ مونږه متحد علما کونسل په نوم باندې ضلع پېښور څومره مسالک دي دغه مشایخ او دغه سرپرستان دلته راغلي نو مفتی صاحب هغې باره کې تاسو ته تفصیل ذکر کړي جی تاسو زمونږ دغه پروګرام چې دی دا زیات نه زیات شیر کولو کې تاسو پیسې هم نه لګي ستړي کېږئ نه صدقه جاریه ده تاسو دپاره ډېرو خلکو ته فایده ورسي او داسې فرقې او داسې جوماتونه شته چې خلکو ذهن سازي کوي په غلط طریقې باندې نو مونږ د احناف په مسلک باندې اهل سنت والجماعت په صحیح مسلک باندې خلکو نظریې برابرو نو تاسو دغه کې مونږ سره دا تعاون وکړئ چې زیات نه زیات دغه پروګرام شیر کړئ په ګروپونو کې شیر کوئ تاسو له په دې کې دا مسله چې ټولو مسلکونه یو ځای کوي نو الحمدلله ستاسو په دعاګانو سره زمونږ سره سبا انشاءالله بیا هم 3 بجې به مفتی نجیب الله فاروقي صاحب جماعت ته په ګلبهار نوتیا کې د مفتی نجیب الله فاروقي صاحب جماعت ته 3 بجې کې به بیا هم جمع کېږي یو مجلس مونږ افتتاح کې وکړو په هغې کې د ټولو مسلکونو هغه نامور او هغه اهل فتوا کسان مونږ جمع کړي وو د هر مسلک چې هغې پسې خلک ځي لکه مثلا د اشاعت التوحید طرف نه مفتی فداء الرحمن رباني صاحب چې د هغه فتوا باندې ټول اشاعت والا پنجپیریان په هغه باندې عمل کوي په هغه باندې اعتماد کوي نو دارنګې د سپاه صحابه طرف نه مفتی نجیب الله صاحب فاروقي صاحب شعیب ندیم صاحب صوبایي هغه چې د نجیب الله فاروقي صاحب ډېر فعال سړی دی مفتی نجیب الله فاروقي صاحب مونږ نږدې نه ولیدو ډېر فعال دی انشاءالله تاسو به ووینئ چې الله پاک د نه څومره کار اخلي انشاءالله یو کار دپاره مونږ جمع کړي دي هغه کار دپاره چې څوک په د یو دو بل مسلک احترام به کوي دا یووالي دپاره مونږ جمع کړي الله پاک مونږ زړه کې واچو دوی جمع شول ټول مسلکونه ور او بیا دارنګې د اهل سنت والجماعت بریلی ګروپ چې دا سرکني صاحب هغه کسان مونږ جمع کړي دي چې هغه خلک په اعتماد کوي جمعیت علماء اسلام طرف نه
مولانا طارق صاحب یا نور کم ملګری دي دا به پیر په ورځ باندې ان شاء الله به تاسو به ووینئ چې پیر په ورځ نه بعد به موږ کم اقدام کوو د الله په فضل سره تاسو په دعا سره چې کم اقدام کوو حکومت نه موږ څه غواړو یا غازی فیصل په باره کې موږ کم اقدام کوو یا د هغه بل په باره کې تحفظ بنیاد اسلام بل چې په پاکستان کې د روافض چې دي اهل تشیع څومره سرګرم شوي دي هر ځای کې په هر تاریخ تاسو اوچت کې چې کم ځای کې مسلمانانو ته نقصان ملاو شوی دی روافضو په وجه ملاو شوی ټیپی سلطان ته نقصان ملاو شوی دوی ورسره پاکستان اټم بم ته چې نقصان رسیدلی دی هم دوی رسولی دی هر ځای کې نقصان رسولی دی زمونږ دین ته نقصان رسولی او دین یې دا دی چې کنځلې کوه یو بل ته صحابه کرام نو د دې مخنیوي دپاره دغه ټول مسلکونه مونږ جمع کړي انشاءالله فعال دي ښه بهترین خلق دي انشاءالله په دې کې موږ سره ټولو مسلکونو حاصل دی انشاءالله پیر په ورځ باندې بیا د مفتی نجیب الله فاروقي صاحب په جماعت کې سبا انشاءالله یو میټنګ وي بیا به انشاءالله څه کم کار کوو فوراً به انشاءالله په هغې باندې عمل هم کوو انشاءالله خو دغه فعال او تکړه کسان مونږ جمع کړي انشاءالله الله پاک تاسو دعا کوئ الله پاک دې ټولو له توفیق ورکړي چې د دین دپاره کار وکړي انشاءالله چې مونږ به په دې کې زمونږ سر هم تللی شي نو سر ته هم تیار یو ځکه چې ته دا کار کوې نو دغه خلک په دې خامخا دا کوشش کوي چې د سر پکې لاړ شي نو مونږ هغې ته تیار یو زمونږ خلا پکې زمونږ وینه پکې ځي انشاءالله دې ته تیار یو انشاءالله چې دغه اتحاد چې د متحد علما کونسل دینه به الله پاک کار اخلي انشاءالله ستاسو په دعا سره تاسو دعاګانې کوئ دغه مسلکي اختلاف په ورو انشاءالله الله پاک ختم کړي جزاکم الله مفتی صاحب د متحد علما کونسل باره کې تفصیلي خبرې وکړي الله رب العزت دا کونسل کامیاب کړي د کومو مقاصد دپاره چې دا مقرر شوی الله رب العزت هغه مقاصد ترسره کړي عبدالرزاق د دوبۍ نه چې ټلیفون کړی دی دوبۍ متحده عرب امارات نه دي پوښتنه کوي چې موږ سره دلته هندوانه موسیږي بغیر اوس له هغې ګرځي او هغې باندې خوله راشي په کورسو او نور فرنیچر باندې کینی نو هغه خوله چې په کورسو ولګي آیا موږ دغې خولې والا کورسو باندې کیناستی شو جایز دی که نه دی جایز د انسان چې هغه کافر دی که مسلمان دی هغه خوله که په غسلو کې او که په غسلو کې خولا پاکه ده خولا ور سره نه پاکیږي نه خولا چې په څه شي باندې ولګي نو هغه نه پاکیږي نه انور زیب خون خیل صاحب وایي چې مولانا صاحب چې تقسیم نوي شي او مور وفات شي او بیا ورونه تقسیم کوي او نورې خویندې خپل حق غواړي نو د خوریانو یا خورزګانو حق کې معذرت کوم پوه نه شو ستا په مسله خو مسله به دا وي چې مور د وفات شي تقسیم نه وي شوه مور د وفات شي شته پاتې شوي دي نو رونه د قبضه نه کوي خوریانو له دې ورکړي خوریانو زمن چې وي هغو له دې ورکړي صحیح سوال وضاحت سره نه دی کړی خو مصطفی خان صاحب وایي السلام علیکم مفتی صاحب یو کس په یو ټایم کې خپلې ښځې ته ووایي چې ته په ما طلاق یې دې باره کې مهرباني وکړه لږ وضاحت وکړه چې بیا څه کول پکار دي مصطفی خان صاحب دا میراث باره کې چې پوښتنه کوي چې مثال په طور رونو لا تقسیم نه کړي او دغې خور وفات شي بیا چې کله د رونه تقسیم کړي نو دغه خور بچی راوچت شي خورینه خورځي نو بیا هغې حق غواړي نو دوی وایي چې آیا د هغې حق کېږي که نه کېږي جی بالکل یې کېږي خوریانو ته به حق د خور چې کم حق ته به ورکوي هغې حق کېږي مصطفی خان صاحب تاسو وفرمیل چې خپلې ښځې ته چې ووایه چې په ما طلاق یې دا درې طلاقونه دي نو دا طلاق مغلظ دی دا ښځه تا باندې طلاقه شوه بس آزاده ده زی دی قرآن پاک کې الله فرمایي دې سره تا نکاح تر هغې پورې نه کېږي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکحوا زوجا تر څو پورې چې بل خاوند نه یې کړه هغې پورې دې سره ته نکاح نه شي کولی دا پردی شوه داسې ښځه چې هغې رخصتي نه ده شوې نکاح یې شوه ده رخصتي نه ده شوې هغې ته دې ووایي چې ته په ما طلاق یې نو دا طلاق باین دی رخصتي نه وي شوې هغې ته د چې یو ځل یې ویل چې په ما طلاق یې نو یو طلاق باین وغورځېده دا نوره پرې نه خیږي ملایان په دې باندې پوهېږي ضیاء الله تبسم صاحب فرمایي چې کل کی کمیټي کلي کمیټي نو دا خو چنده دی ضیاء الله تبسم صاحب که څوک چندې سره شي یو بل سره چې په دې باندې به مسلمانانو امداد کوو دې کې هېڅ قسم قباحت نشته ده د جمعې د لمونځ لپاره شرطونه څه دي سمیع الحق صاحب وایي کم سمیع الحق صاحب فرمایي
د جمعې د لمونځ دپاره شرطونه څه دي؟ لمانځونو د جمعې لمانځه شرطونه څه دي؟ د لمانځه شرطونه دا دي چې هغه ځای کې به جمعې لمونځ کېږي چې کم ځای کې ښار وي یا غټ کلی وي، لوی کلی وي، قریه کبیره. نو د غټ کلی اوس خو به هر یو سړی به وایي چې زمونږ کلی غټ دی، بل به وایي زمونږ کلی غټ دی. نو دې دپاره فقها کرامو لیکلي دي چې فتوا پې دی چې تقریبا 2000 مردم شماري په کم کلي کې وي، 2000 مردم شماري. نو دا غټ کلی دی، په دې کې جمعې لمونځه جایز دی. عبدالله صاحب د فردوس پېښور نه ټلیفون کړی، دوی وایي چې د فرض یا سنتو نه بعد دعا کول دا څه حکم دی؟ فرضو نه بعد دعا کول جایز دي، د سنتو نه بعد دعا کول جایز دي. نو جایز دا معنا چې هغه لازم نه دي، واجب نه دي، فرض نه دي. که څوک یې نه کوي نو هغه باندې نکیر کول نه دي پکار، چې نه یې کوي نو خی بس مستحب عمل نه کوي، او څوک یې چې کوي ثواب ورته ملویږي. فرض او په سنتو کې فرق نشته چې فرضو نه بعد یې لازم ګڼي او سنت نه، یو شی درجه ده. فرضو نه بعد ثواب دی، سنتو نه بعد ثواب، نه کولو کې ګناه نشته ده. جزاکم الله. زمونږ چونکې دا فقهي مسایلو پروګرام دی، نو ملګري کوشش کوئ زیات نه زیات ملګرو سره زمونږ دا پروګرام شیر کوئ. زمونږ دارالافتا کې الحمدلله تاسو ته په نظر راځي دا علما حضرات تخصص کلاس هم زمونږ د اتوار په ورځ باندې چلیږي. نو دا علما حضرات کوم تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي دا زمونږ د دارالافتا متخصصین دي. الله رب العزت دې د علم نافع نصیب کې دوی د تخصص په کلاس کې داخله کړې ده. د افتا چې کوم کلاس دی نو په هغې کې دي ملګري راځي شرکت کوي، او ډېر ملګري هغه ډېر مخکې تللي دي، څه ملګري پکې اوس داخله کړي. الله رب العزت دې ټولو ته علم نافع ور نصیب کړي. زمونږ چونکې دا فقهي مسایل پروګرام وي او زمونږ مقصد دغه دی چې څومره مسلمانان زمونږ پروګرام اوري څومره فقهي شرعي مسایلو هغې ته هغه ضرورت وي، څه شرعي مسایل هغې ته راپېښېږي. ځکه انسان دی زندګي ده، یو انسان هم د دې نه خالي نه دی چې هغې ته مسایل نه راځي. روزمره زندګۍ کې ډېر زیات داسې مسایل وي چې هغې سره انسان مخته کېږي، خو خلکو کې غفلت دا وي چې هغې پوښتنه نه کوي. ځکه ډېر داسې مسایل چې علما حضرات هم هغې پوښتنه کوي، هغه پکې رئیسار شي، هغې د هغې تپوس کوي. نو امیان چې کوم دي جی نو امیانو ته هم بیا ډېر ضرورت دی. او بل دا که یو مسله چاته زده هم وي نو پکار دا دی چونکې زموږ پروګرام دا الحمدلله د زرګونو او لکونو تعداد سره خلک ګوري. په بهر ملکونو کې هم تاسو ګوري، د بهر ملکونو نه موږ ته رنګونه کېږي، خلک پوښتنې کوي. نو یو سړي ته که مسله زده هم وي نو پکار دا دی چې هغه پوښتنه وکړي، نو د هغه په وساطت سره به نورو ملګرو ته د هغې مسلې پته به د نورو خلکو ته هم ولګېږي. نو په دې وجه باندې کوشش وکړئ زیات نه زیات ملګرو سره زموږ د پروګرام شیر کوئ هم، او چې زیات نه زیات د فقهي مسایلو پوښتنې وشي چې کومه مسله سړی داسې وګوري چې دا اهمیت لري او دا مسله وشي، نو دې کې الله رب العزت به تاسو ته هم اجر درکوي، او چې کوم خلک یې اوري او کوم یې شیر کړي الله رب العزت به هغې ته هم اجر ورکوي. بل یو ملګری دی جی عبدالله صاحب د تیمرګرې نه ټلیفون کړی دی. د دې سوال لږ د وضاحت قابل دی. دی وی چې یو کس په سعودي کې دا ترتیب دی چې خلک مزدوري باندې بوزي د دې ځای نه، نو چې کوم خلک په مزدوري بوزي هغې ته مزدوري نوکري وګوري او بیا هغې په خپل ګاډي کې د کار ځای ته بوزي راولي، هم دی د هغې د تنخوا او د پیسو هم ذمهوار وي. نو هغې ته چې کومه تنخوا میلو شي، مثال په تور 120 درهمه یا ریاله ورته میلو شي، نو 100 روپۍ 100 ریاله یا 100 درهمه د هغې نه دې ځان دپاره کټ کوي، ځکه دی د هغې ذمهوار وي او هغې بوتلي کار یې وله کتلی وي، او بل دا چې هغې کار له هم بوزي راولي. نو دی وي چې آیا دا د کمیشن په زمره کې راځي که نه راځي، او دا پیسې اخیستل د دپاره جایز دي که جایز نه دي؟ کمیشن یو ځلې وي چې تا بوتلو نو یو ځلې کمیشن ته واله، هغه به تعین دې کړی ښکاره به وي چې زه د سعودي ته بوځم نو تا باندې خرچه کوم، خرچې پیسې به راکې او دومره به کمیشن راکې، نو هغه خو ته کټ کولی شي. بیا دا آینده دپاره دا ټول عمر دپاره هغه ځان ته نوکر وساتي چې ټول عمر هغه نه پیسې کټ کوي، دا کمیشن نه دی، دا ته دپاره حرامي دي. جزاکم الله. بل یو ملګری دی عبدالجبار صاحب د کویټې نه ټلیفون کړی، دی وایي چې تعویض اچول څه حکم لري او اسقاط دورې باره کې لږ راته حکم وکړي چې اسقاط څنګه حکم لري؟ تعویض چې دی دا شرعي مسله نه ده چې د دې تعلق د قبر سره د آخرت سره نه ده. نو کومه مسله چې د قبر سره تعلق لري د آخرت سره تعلق لري نو هغه کې مونږ قرآن او حدیث ته ګورو. نو دا خو یو علاج دی. تعویض مونږه علاج دپاره کوو چې خپل صحت ټیک کولو دپاره. تعویض څوک دې دپاره نه کوي چې زما قبر کې چې کومې نقیرین دي فرشتي دي.
کیر و منکر چې کم دي دا ماله نه راځي چې ما سره تعویذ دي د پر څوک نه کوي کنه د پر کې سر درد مې صحیح شي او بیماری مې ټیک شي نو دا علاج دی نو څنګه چې ته نورو دویانو کې په نورو میډیسن کې ته عالم نه تپوس نه کوي چې زه ډسپرین استعمالولی شم مولانا صاحب یا نه یا مفتی صاحب ته وایي چې زه ډسپرین ګوله استعمال کم او کنه مفتی صاحب نه تپوس نه کوي دا خو علاج دی نو دارنګه تعویذ په باره کې د مفتی صاحب نه معلومات مه کوه دا خو علاج دی کتا ورسره علاج کیږي استعمالوای کني ما استعمالوای د تعلق د جسم سره د اخرت سره د تعلق نشته دی بلا مسله ستاسو شو دا دوره د حیله دوره اسقاط چې کومه ده حیله چې کومه ده بالکل ناجایزه ده ځکه چې کله مړی وشو نو هغه ته درې حقونه متوجه شي السلام علیکم تجهیز و تدفین او قرض هغه باندې قرض وي هغه وصیت دا درې حکمونه ورته متوجه شي اسقاط ورته نه متوجه کی ها که دا وصیت کړی وي چې ما باندې لمنځونه پاتې دي ما باندې روژې پاتې دي نو بیا د په 1/3 په دریمه حصہ کې هغه وصیت په پوره کوي الحمدلله نو دغه ټول مسائل باندې عمل چې وکړي هغې نه بعد به فدیه ورکوي نو هغه په جنازګاه کې به نه ورکوي جنازګاه کې خلک ولاړ وي هلته به ورکوي سبونونو په شکل کې نه دورو په شکل بلکې هغه به مدرسې کې ملا صاحب ته ورړی چې ملا صاحب دومره فدیه زما و پلار پاتې وه د جو په جنازګاه کې په قبرونو کې چې کومه حیلې اسقاط کېږي دا حرام دي جایز نه دي قرآن او حدیث نه ثابت نه دي بدعات ته چې ثواب په نیت وایي پیسې د پیسې لاړې ګناه د ګناه هم وشوه نو چا چې مړي شوي وي او ملا صاحب درته وایي چې رضا چې دایره جوړه کو صابونونه راوړه پیسې راوړه ملا صاحب ته ووایه چې دا کم قرآن حدیث کې راغلی که صابونونه د پکار یا به زه درکم کور ته به در ولېږم خدا کار را باندې مکو آخرت خرابي حیله اسقاط چې کومې دورې دا جایز نه دي د نه ځان وساتئ یا په دریمه ورځ باندې د خیراتونه چې کوي دا جایز نه دي دا څه شی دي دا رواجونه دي خلکو ته خیال دي ها ٹھیک شو صحیح شو اقبال خان وایي چې یو کس بیان کړی چې څوک په پیغمبر علیه السلام په قبر کې ژوندی بولي هغه بدعتي دی نبی علیه السلام خو په قبر کې هر سړی ژوندی بولي څوک د نبی علیه السلام نه دا انکار کوي چې نبی علیه السلام ژوندی نبی علیه السلام غلا پرېږده هر یو مړی ژوندی کېږي سوال او جواب به چا نه څنګه کېږي سوال جواب د چا نه کېږي من ربک او ما دینو که دا سوالونه د چا نه کېږي ژوندی شي مړی هغه نه کېږي که نه نو ټول مړي که د کافر دی که مسلمان دی ژوندي دي نبی علیه السلام من باب اولا ژوندی دی په قبر کې محمد ګل بیټانی وایي چې ماشاءالله ډېر په زړه پورې الله یې تل آباد لري الله یې تاسو آباد لري عباس افریدي صاحب وایي چې د مولوي صاحبان سله پر پل او پسلش کې 100 روپۍ دي نو هغو سله وایي چې دا ګناه نشته ځکه وایي چې هغه پر پال باندې پیسې ګټي حرامې پیسې خو شوي نه پیسې سره خو سړي اودس ماتېږي نو دا مولایانو صاحبان چې تا ته وایي چې پر پال او پسلش کې پیسې کې خودل جایز دي یا خپله پکې ږدي خو هغه ته ووایه چې رسا چې مفتي صاحب ته دی بوزم چې معلومات ورنه وکړو چې دا جایز دي او که نه یا په ټلیفون ماته رامیلاو که یا ورسره نږدې بل مفتي ته بوزه دا ملا صاحب په مسله باندې پوهېږي نه یا پوهېږي خو پیسو دپاره یې بس پیسو خوند ورکړی دی نو بیا حلال ته حرام وایي حرام ته حلال ویل څومره غټه ګناه ده داسې ملا پسې قطعا لمونځ نه کېږي پرون ما یو کس نه واورېدل چې یو ملا دی د بحرالعلوم کې استاذ هم دی نوم مې مونږ نه اخلو مونږ نومونه وایي چې هغه سړی وایي چې ما خوب ولیدو چې نبي علیه السلام په خوب کې ولیدو چې لمانځه وخت و سړی یا رښتیا وایي یا دروغ وایي خو پرون دا خوب ما ته بیانوه وایي چې ما ورته ووایي چې نبي علیه السلام ته چې د لمانځه وخت دی د جومات کې به لمونځ وکړو نو کم کې چې د پرپال کې چې کم مولا اخطا دی که نه پرپال والا کار کوي او ویلې چې ما ورته دا جومات خو د هغه سره نږدې و چې یا رسول الله را لمونځ به وکړو لمانځه وخت وي نبي علیه السلام وفرمایي په دې جومات کې لمونځ نه کېږي نه به رښتیا وایي یا به دروغ وایي خو دا سړي ما ته پرون ټلیفون کړی دی که بالفرض رښتیا یې ویلي څومره دا نقصان خبرې دی په ظاهري مسله هم داسې ده چې داسې ملا پسې لمونځ نه کېږي چې پرپال کې کار کوي نو بیا چې نبي علیه السلام خوب کې هم ورته راغی بعضې خلکو د فیصل په متعلق دا اعتراض کړی دی
دا نېشنل ولې او نورو کسانو کړی چې دا څنګه کېدلی چې نبي علیه السلام دته راغی بل چا ته نه راتلو چیف اف آرمي سټاف ته نه راتلو چې دا سړی ووژنه او پلانکي ته ولې نه راغلی پلانکي ته ولې نه راغی چې دته راتلو سعودي ولا حکمرانانو ته ولې نه راتلو سعودي حکمرانانو باندې خو د نبي علیه السلام اعتماد نشته هغه خو وګوره د اسرائیل تسلیم کړل دوبۍ ولا حکمرانان خو چې دی هسې ناست دي هغه خو د امریکې او اسرائیل لپاره ناست دي هغو باندې نبي علیه السلام اعتماد نه و اوس وګوره چې خوب کې نبي علیه السلام چاته حکم ورکولی شي چې دا سړی ووژنه او سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه ته په خوب کې نبي علیه السلام راغی او هغه کسانو تصویرونه یې ورته وښودل چې دا 2 کسان ګستخان دي زما د قبر ګستخي کوي نو دا ختم کا نبی علیه السلام خوب کې راغی نو اوس پته وایي چې نورالدین زنګي ته چې راغتلو د مکې گورنر ته ولې نه راتلو نبی علیه السلام چا باندې چې اعتماد وي هغه ته په خوب کې راځي وایي چې په خوب کې بیا پستول ورکولی شي او نورالدین زنګي ته څنګه تصویرونه ورکړل نو دارنګې پستول هم ورکولی شي نبی علیه السلام په خوب کې حکم کولی شي لکه نورالدین زنګي باندې اعتراض نشته نو فیصل باندې ولې اعتراض وکړو چې خوب کې نبی علیه السلام شته البته وایي چې نبی علیه السلام بیا دا متعلق حکم ولې نه ورکوي د دې متعلق حکم واضح دی قرآن او حدیث کې او د کم چې ګستاخ وي د لوی مجرم دی د متعلق په دنیا کې هم حکم موجود دی او بیا نبی علیه السلام مرګ نه بعد هم حکم کوي چې کم ګستاخ وي ګستاخ د کافرو نه د هغه احکامات بدل دي چې ګستاخي وکړي د نبی علیه السلام ځکه نبی علیه السلام څومره نرم و نبی علیه السلام بدن مبارک باندې خلق قتل با وخان به حلال کړ د هغه لري او دغه ګندګي به نبی علیه السلام په اوږه باندې چې نبی علیه السلام به سجده کوله په اوږه باندې به کېښودل نبی علیه السلام سره دومره ظلم کړی چې نبی علیه السلام یوه لور مبارکه ورکړې ابو په لتو باندې دومره ووهله چې هغه کې ماشوم مړ شو نعوذ بالله هغه نه وینه روانه او په وخه باندې روانه او نبی علیه السلام ته چې راورسېده نو مړه شوه نبی علیه السلام ډېر زیات وجړل چې زما لور دې دومره تکلیف سره مړه کړه نو نبی علیه السلام به هغه خلک ټول معاف کړي دومره نرم و خو چې چا به نبی علیه السلام ګستخي وکړه نو رسالت خرابېږي د سره نبی علیه السلام هغه خلک نه دي معاف کړي دا قرآن او حدیث کې تاسو وګورئ نبی علیه السلام داسې خلک نه معاف کوي اگر چې دوی به خانه کعبې غلاف کې پټ شوي و نبی علیه السلام هلته نه دي پرېښي خانه کعبې غلاف کې ویل نه دی پرېږدم نو دا ګستاخ بیل شی دی کافر بیل شی دی عیسائی بیل شی دی کني سیکان څوک مړی سیکان دلته ګرځي پاکستان کې چې مړ دی کړه تبه کې ساس کې مړ کېږي د کافرانو به حفاظت کوي د عیسایانو به حفاظت کوي او چې څوک ګستاخي وکړي هغه به نه کوي خاوس ګستاخ په 2 قسمه دي یو کافر دی چې هغه ګستاخي وکړه هغه توبه قبلیږي کافر دی ګستاخي وکړه هغه خو چې اسلام راوړي نه وي اسلام توبه قبوله شوه چې مسلمان دی هغه ګستاخي وکړه هغه توبه هم نه قبلیږي دا 2 قسمه به دي نو چې کومه فیصل چې دا مردار کړی دی دا مسلمانانو بعد مرتد شوی دی دا توبه هم قابل قبول نه ده دا مسله بدله ده په دې باندې به زه یو ویډیو کې بیا مستقله خبره بیا وکړم ان شاء الله او ما په دې باندې دا فیصل چې کم قتل کړی دی په دې باندې مونږ ویډیو دا و اتل کسانو وکتله په فیسبوک باندې او په لکونو خلکو واتساپ باندې په یوټیوب باندې وکتله او هغه کې ما ټول دلایل ذکر کړي اوسه پورې چا جواب نه دی کړی قرآن او حدیث نه چې د کار چې کړی دی شریعت مطابق یې کړی دی موږ سره یو ملګری عبدالله صاحب د سعودي عرب نه ټلیفون کړی و جی دې پوښتنه کې زنانه کم د باډیانې چې استعمالي دي چې شریعت په لحاظ سره دا جایز دي که جایز نه دي خپل کور کې استعمالي خپل خوند لپاره نو خپل بدن برابرۍ نو جایز دي بهر چې ګرځي دا کار کوي دا دوکا فراډ کوي خلک ځان ته متوجه کوي دا ګناه کبیره ده چې بهر وځي دا کار کوي ګلزیب صاحب سلام کړی وعلیکم السلام عمر سید صاحب وعلیکم السلام اسامه ګل مروت صاحب سلام کړی وعلیکم السلام مفتی صاحب زما دکان ته بریلی عالم رازي څنګه لهجه کې وسم لاګي نو هغه چې تعالی رضی په خلې جا کې کاروبار کوي نو کاروبار کې او کلی کې او په دکان کې چې چا سره تعلقات ګرځي نو په صحیح لهجه کې ور سره خبرې کوه هغه سره داسې لهجه کې په ښه اخلاقو ملويږي چې تا نه متاثر کیږي جی بل یو ملګری دی جی شاه زمان صاحب د قطر نه ټلیفون کړی دی دی وی چې دلته قطر کې ګاډي په رینټ کرای باندې ملاویږي نو مونږ یو کارونی سو د گاډو د رینټ والا په 1500 روپے باندې او بل ګاډي والا سره خبرو کو غي باندې په 350 دغه حق کیږي نو په 350 په باندې کارو کو او باقي دا یو نیم سل چې کم دی دا مونږ ته خپل کمیشن والو چې کم کس کار کړي دا 350 روپے کیږي نو دی چې آیا دا کمیشن اخیستل جایز دي کنه جایز دي چې دا دواړو ته معلوم می چې هغه ورته زدر تکار
پیدا کوم ها السلام علیکم زه تعالی کار پیدا کوم مالا به پکې 1.5 روپۍ راکې نو بیا جایز دي چې دواړه په دې باندې راضي وي او چې دوکایي پکې پټي بیا ګناه پکې ده دل کا بادشاہ نه سلیمان خان وایي چې پای چې ګرم شي او ملایي ترې لرې شي نو خرڅې خیر دی که نه چې ګرم نشي بیا خرابېږي چې ګرم شي نو ګرموالي کې خو ګناه نشته ټیک دی خو ملایي ته لرې کې نو بیا ګناه ده او که ملایي لرې کول ضروري وي دې نه بغیر بیا پای خرڅېږي نه نو هغه خو تاسو ته پته وي نو بیا لرې کوه که ضروري نه خلک پکې ملایي غواړي نو ته یې لرې کوې نو دا ګناه ده دل کا بادشاه وایي چې مفتي صاحب ما 15 میاشتې مخکې واده کړی و ډېره ښه زندګي وه هغې نه به د ښځې ضد شروع کړو پلار کور ته لاړو بیا ما جرګه کېنوله اوس بیا هغه شان ضد و خاوند نفرمني ډېر ناقابل بردش الزامات لګوي ما د بزرګو خوسي د نه پلار زما خبره مني او نه دا سره په بله خبره کې تاسو څه مشوره زما دا مشوره ده چې دغه زنانه ستا خبره مني دا نفرمانه ده چې نه دی مني نفرمانه ده ناشزا ده خو لیکن تا سورة الفرقان وظیفه وایه سورة الفرقان پارا نمبر 19 آیت نمبر 74 چې چا ودونه کړي وي هغه دا وظیفه وایي چې چا بچي نه وي هغه دی وایي چا چې ښځه نه فرمانه هغه دی وایي چا چې خاوند نه فرمانه هغه دی وایي الله پاک فرمایلی چې داسې وایه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما درې ور المن بعد وایه الله طرف ته متوجه شه الله پاک په زړه بدل کی ځکه نو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټول خلکو زړونه د الله په دوه غوتو کې دي الله بدلولی شي نو الله نه وغواړه چې الله د خزا په لار راولي ابا سفری صاحب چې د پرپال او پیسلیس والے سود دی او مولیان پکې 100 روپے دی نو ملیان سود خوري ځکه پکې دی جواب مې در کړی دی کیوں طیب محمد صلی الله علیه وسلم میں درس کرتا ہوں ہوا کی وجہ سے قرآن کے اوپر دا پرپال پرون چې ما درته ووایي چې یو کس کال کړی چې خوب کې مې ولیده که نه نو دی وی چې یاره ما په باره کې ویل د پرپال ولې پیسلیش ولې چا ویل چې مفتی صاحب ته یو ټارګټ ورکړی و چې 15 لک روپۍ جمع کوې تعالی انعام درکړو ټارګټ جمع نه شو معامله راغله داسې عجیبه بالفرض زه خو په دې خبرو پوهېږم نه چې ټارګټ څه شی بیا 15 لک روپۍ به کوي زه خو صرف په دې پوهېږم چې دا کاروبار غلط دی نو یو غلط کاروبار دی هغه به زه څنګه کوم نو دوی به خلکو ته وایي دا مفتی صاحب خپله دا کار کړی ما دا کار نه دی کړی د الله بندګان دا کار که بالفرض ما کړی وی خو ما به وویل چې مخکې مې کوو اوس مې پرېښی دی ګناه ده پکې ډېر ملیان داسې مخکې کوو اوس یې پرېښی دی ښه خبره ده الله پاک به اجر ورکوي خو دا کله څوک څه وایي پکې څوک څه وایي خو دا هغه ځکه وایي چې هغه پسې رستو نه کسان لګېدلي وي هغه پیسې ترې غواړي چې کسان در پسې ولګي نو تاله کمیشن یې میلوي په کور کې ناست 10% کمیشن ورته میلويږي حرام خوري نو دی وایي چې زمانه د کمیشن زی حرام خوري رنه زی نو دا بیا ما پسې پروپیګنډې بل مولا پسې مولایانو بېزتي کوي خو دا حرام نه پرېږدي عالم بېزتي کول دروغ ویل هغه پسې غلط الزامونه لګول د بله ګناه کوي خدا دې کوي خیر دی وجني ښه د ملا خو چې د حرامو نه بچ دی وایي د حرام مله میلوېږي الله بندګانو خو مولایانو ته پکار دي چې کم مولایان په دې کې مبتلا دي حرام دي ټولو ته پته ده چې پته ده نو بیا په مدرسو کې ولې پرېږدې محتمم صاحب خو ستا مدرسه به بدنامه شي بدنامه ده دا کومه مدرسې ما ځکه نوم زه نه اخلم او یا په جومات کې بیا ولې مقتدیان پرېږدي لمونځ ورپسې ولې کوي دا ملا پسې ټول مقتدیان دغه سود کوي وایي ملا صاحب دی کوي لمونځ مو پسې کېږي بجلیګر مولوي صاحب خبره چې څنګه ملا دی هغسې مقتدیان دي جی بل یو ملګری دی جی حاجي محب الله صاحب د پشین نه پوښتنه کړې دی وایي چې مختلف مسالک چې کوم دي لکه مجبریان وابیان وغیره دي پسې زموږ مونځ کېږي که نه کېږي تاسو سره چې نور جمعتونه نه دوی جمعتونه نو جمع ما تر کوي ټولو پس منظوره کوي السلام علیکم درس کرتا हूँ हवा की वजह से कुरान के ऊपर अक्सर चाबी का तस्बीह रखता हूँ خا ما قاری طیب محمد صاحب وایي چې په قرآن پاک باندې زه چبیچین صفا سوتره چې چبیچین ته صفا دی ناپاک نه دی نو کې ښودلی شي په قرآن پاک باندې صاحبان محمود صاحب سلام کړی وعلیکم السلام محمد ګل بیٹانی وایي چې په المزه کې ګوته اوچتول چې اشهد الله سره به اوچته کې الا الله سره به رکوزه کې دا مستحب دی نه کولو کې ګناه نشته دی محمد حسین وایي چې غسل سړی وکړي هغې نه بعد مونځ محمد حسین صاحب چې غسل ودې وکړو نو هغې سره خو اودس وشو مسنون طریقه دا وه چې غسل کوي اول اودس وکړي بیا غسل وکړي که تا دا نه وکړ ډایرکټ غسل وکړو نو غسل سره د هغه اندامونه ووینځل چې کم په اودسه کې وینځلی شي نو دوباره اودس ما کوه په هغه غسلو باندې چې کم اودس وشو په دې باندې لمونځ کوه
جے زیډ منصور وایي چې شیخ طیب صاحب په عمر کې تاسو نه مشر دی، تاسو پنجپیر ته لاړ شئ، ولې به تاسو سره نه کېږي؟ جے زیډ منصور صاحب هلته په دڼیا کوامه ته ما ذمواري ووایه، بالکل زه مالته ځم. مفتی منیر شکر صاحب تللی و، بیا څه حالات یو چا باندې مو دڼیا کوامه، خو روغ دی خوښ نه یم که څه چې هلته پنجپیر ته لاړ شم. لاړ به شم خو ته ما ته له ذمواري راکړه یا مې ته بوځه ځان سره چې که ما باندې څه کوي چې تا باندې هم کېږي. صحیح دی، بالکل زه تیار یم. مشري مونږ منو، خو تاسو ما بوځئ داسې نه وي. هغه خو ډېر سخت خلک دي، هغه خو نه ملا معاف کوي نه مفتي معاف کوي، دڼیا کوي. د یو مشر ملا بلې والی وکنه ګاډی ورته مت کړ. نو زه هر وخت تیار یم. په هر صورت انشاءالله دغه اختلاف په الله په فضل سره تاسو ډېر زر ووینئ چې دغه اختلاف په مسلکونو اختلاف خو نه ختمیږي، دا خو صحابه کرامو دور کې، خو دا بغض او عنادونه به انشاءالله ډېر زر ختم شي. امید دا دی زموږ سره داسې کسان شته په ټولو مسلکونو کې، هغه معتبر علما کرام دي، هغه ته به انشاءالله خبره مخته کو، هغه به بغض عناد به ختم شي انشاءالله. نور اختلاف خو صحابه کرامو دور کې په مسایلو، بغض عناد کنځلې کفر فتوی شرک فتوی دا به انشاءالله ډېر زر ختم شي چې دا کوم مونږه وجوړ کړی متحده علما کونسل. نو ان شاء الله چې دې په وجه باندې به تاسو ډېر زر ووینئ چې دا کنځلې منځلې او بغض عنادونه دا به تاسو ووینئ چې ختم به شي ان شاء الله. الله پاک دې وکړي او تاسو دعاګانې کوئ. عابد صاحب د حیدرآباد نه ټلیفون کړو، دی وی زما د ایزیلوډو کاروبار دی او دی کې هر نیټورک راځي، ټیلینار نیټورک هم پکې دی. دی وی چې څه زمانه مخکې ټیلینار چې کوم د ډنمارک ولې دغه ګستاخی کړی و د خپل پیغمبر اسلام په شان کې اوس بیا کړی دا. نو آیا زه دغه ته ایزیلوډ چې کوم او د استعمالوم نو آیا جایز دي کنه دی جایز؟ زه د ترکول استعمالول چې کوم دی ترکم جواز خو لري، خو کته تقوا اختیار کې ته دا ترک کې نو ثواب بدر ته ملوي. نور کته دا کاروبار کوي تا د پره جایز دی، ګناه پکې نشته دی. بل یو ملګری د هلال د پیښور نه دی وی چې یو الکو جنې په پټ باندې نکاح وکړه، خو پلار اجازه نه ورکړي د واده، نو الکو جنې او تختیدل، نو بیا د پلار اوښتل، نو آیا څه ګناه په باندې شته دی که نشته دی؟ نو چې واده نه واده کړو چې واده وکړو پلار چې ووژل نو خو قاتل دی پلار چې واده وکړ بلغان وو واده کړی نکاح یې کړی ته څنګه وژنې؟ که ودې وژل نو ته قاتل شوې. قتل عامت سزا دا ده چې همیشه په جهنم کې د پلار اوسي. خپل جنت یې ځان ته چې و هغه خراب کو. نعیم الله خان صاحب وایي چې زما یو ملګری دی د هغه سره زما ورانه ده او هغه ته زه غږ وکم نو زما سره به روغه شي او جی جواب راکړي چې 2013 نه به 2019 پورې روغه وه. په خبره دی نه پوهېږم. افغانستان شما نبوت کردی، افغانستان شما نبوت کردی شعر لطیف اینجا بیا. افغانستان فارسی کې لیکلی چې افغانستان شما نبوت. ما ورته یو امیر و کنه با افغانستان بادشاه مرزا غلام احمد قادیانی ته شوق پیدا شو چې نبی علیه السلام خطونه لیکلي. نبی علیه السلام ټولو دنیا ته خطونه ولېږل چې په ما باندې ایمان راوړئ سلامتی به تاسو ته ملاو. مرزا غلام احمد کې خرخ راووتو، خرختی شو. نو هغه د افغانستان بادشاه ته امیر محمد ته خط ولیکه چې په ما باندې ایمان راوړه زه نبی یم. امیر محمد چې پښتون و هغه ورته په بل طرف ولیکل په خط چې اینجا بیا دلته راشه. نو دی ډېر خوشحاله و، دا کمکل و کنه خر و د وله چې کوم کتابونه وګورئ مرزا غلام احمد ته وایي دا خو سبا خر نه انسان نه. یو ځای کې ویلي دي چې ما نه ښځه جوړه شوه زما حیض جری شو، چې کله مې حیض جری شو ختم شو بیا نعوذ بالله الله پاک ما سره نعوذ بالله کوروالی وکړو. بیا ما نه یو انسان پیدا شو، زه خپل ځان نه پیدا شوم. داسې یو شی و خر وسب. نو دا خر وی چې دوی ډېر خوشحاله و چې امیر محمد راته ولیکئ اینجا بیا چې دلته راشه. سامان رخت چې و کنه سفر ولا سامان چې تیاره و. نو نوره کسان پوه وو هغه ورتل چې مزه دی الله بنده خو نه وتل مزه خنزیره کال ته لاړې مردرۍ دی چې نه ماته ویلي چې اینجا بیا وی چې ته په دې نه پوهېږې بل خط یې ته خط دومره احترام یې نه دی کړی، ستا په خط یې لیکلي دي په یو طرف کې چې اینجا بیا. او ته هلته راشه ته خو انګرېزانو په هغه کې ناست یې په دوبرو کې ته دا هلته راشه چې تا ته انګرېز کې درته څه نه شي ویلی، دلته خو انګرېزان دي تا حفاظت کوي.
چې افغانستان ته ورشي نو انګریزان به نه حفاظت کوي نو څه به در باندې نو دوی ښه زه یو وفد به ولېږم نو زه نه قادیانیان یې ولېږل هلته چې د ورته صحابه کرام ویل نعوذ بالله دا ما صحابه کرام نو بیا هغې سره هغه واپس بیا رانغله کسان هغه بس شاته ونه رسېدله که یو کلي کې شپه کړې وه کلي ولې ختم کړ سرونه یې قلم کړ چې تاسو بل پیغمبر منئ او دلته افغانستان ته راغلي مهمان نواز افغانیان خو دا شی بالکل نه قبولوي پښتانه چې په رښتیا پښتانه چې دا نېشنل غونې پښتانه نه په رښتیا پښتانه چې په افغانستان کې دي یا دلته نو هغه بیا اسلام خلاف خبره قطعا نه قبولوي نو دی وی چې افغانستان شما نبوت کردی مورتل چې اینجا بیا اکرام حشمی صاحب وی سلام جی دعا کې درخواست الله پاک ته ټول مسئله حل کی غلام قدر جیلانی صاحب ګرانه مفتی صاحب جیلانی معنا صدا جیلانی په عراق کې چې دا کنه یو خار د ګیلان عراق کې نو عبدالقادر د ګیلان اوسیدونکو د عربی کې نو غاف نشي ویل جیم ویل شنو جیلانی ته جوړ شول هغه طرف ته نسبت ته جیلان طرف ته ګیلان طرف ته پیرا کې یو خار دی ارشد خان صاحب وایي چې پلیز واتس اپ نمبر په مونږه کم پیج چې دا لایک کا نو تاسو واتس اپ نمبر پاږي کې ملاو شي السلام علیکم شبیر یوسف زئی سے سلام کړي وعلیکم السلام عمران وعلیکم السلام مفتی صاحب السلام علیکم تویزه چول او بند تړل شریعت کې څنګه دی جایز دی محمد اقبال صاحب بشیر صفی صاحب سلام کړي وعلیکم السلام ماشاءالله لمبی عمر دے محمد گل بیٹانی وئی اللہ دے تاسو عمر در کی محمد گل صاحب اللہ دے تاسو حفاظت و فرمی جزاکم اللہ بیا محمد اسرار صاحب وئی چې مفتی صاحب زمونږ د 2 میاشتو دا په مزدورۍ کې په وق کې درد وو سو وظیفه وق کې چې درد وي ارزه کې چې درد وي درد ځای باندې لاس کې د درې ځله ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو بیا وپیرې ووایي چې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا وپیرې ووایي درد به بالکل ختم شي ان شاء الله دا حدیث کې راغلی دی سید نور افریدی صاحب سو فرمایي او ندیم صاحب ته مونږ غور کړی بیا هم ورته ویلی دي هغه ته مونږ دعوت ورکړی دی یا په خپل راشي یا خپل نمائنده راوستي ان شاء الله را بشي انور زیب صاحب نو هغه ته ما خپل فون کړی 2-3 ځله او بل لا چې په چې خپل راشي یو نمائنده راوسته قرآن نه کې د شي د ځلی راشي ان شاء الله انور زیب صاحب اخون خیل نه بالکل مولانا صاحب الله دې اجر دري جزاکم الله غلام جیلانی صاحب محب الله صاحب د شمزین ټلیفون کړو چې دی چې د زیارت خورده کما زیارتونو کې خورده ملوي د دې خورل جایز دي که جایز نه دي زیارت کې څه شي کوي خوردي زیارت ته خلک لاړ شي دلته کې آوټینګ کوي نو هغه ته څه شي پخه کې نو خیر دی د لپاره کنه په زیارت ته لاړ شي د زنانه لاړ شي یا زیارت په نوم باندې حلوګانې پخوي نو دا حرام دي حرام خېټه ته څنګه اچي اور دی جهنم اور خېټه کې اچي افریدی حنفی صاحب سو دی یو سړی خپل خزې ته وی چې کته زما خور کر لاړې نو په مادري ورې طلاق کوي تاسو په فاز شو یا واده وغیرہ وی هغه کو شرکت ضروری یا بس کوي نو بیا ولې ورته وی چې د ته پاته وا چې را دا شرکت ضروری دی نو د ورته ولې وی چې ته په مدري طلاق ہے کلاړه نو بیا په درې طلاق کو طلاق شولا د پر یو هیلاو کی هیلا هغه هیلا علم نه تاسو کا چاول طلاق بیان غرزوا طلاق بیان چې وغورځيږي نو بیا به عدت ته انتظار وکړي چې 3 میاشتې تیرې شوي نو ښځه دې لاړه شي طلاق بیان باندې چې عدت تیر شي وروسته بیا نور طلاقونه نه غورځيږي بیا چې کله لاړه بیا واپس راغله نو بیا نکاح په وتړه نو نکاح په وتړه خدا هیله چې کومه دا چا نزدا کا خو نیت په خله باندې وایلو دا پاره څه دلیل شته عرفان صاحب قرآن او حدیث کې دلیل نشته خو زمونږ دلیل سو قرآن او حدیث صرف نه دی زمونږ دلایل سو دي څلور دي قرآن او حدیث اجماع قیاس نو پدې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله قول نشته رستو علماء کرام زنه اقوال دي چې هغه وایي چې په خله باندې ویل مستحب دي او زنه وایي چې مکروه دي په خله باندې ویل مکروه دي ناروا دي بدعت ته مختلف اقوال دي پکې ورستو یعنی دا کم چې حنفیان دی خو امام ابو حنیفه رحمت الله دور نه امام یوسف امام دینه بعد رستو طبقو کې زنه علماء کرام ویلیو چې کله منځ ته خلک ودرېږي نو بیا
نیت یې برابر نه سوچ یو طرف ته نیت کې خو به زړه خو به کې با نیت خو راوالی که نه چې زه فرض لمونځ ته ودرېږم په لمانځه ودرېږي او سوچ بل طرف ته نو په خوله باندې چې ووایي نو سړي ته بیا زړه او د خوله باندې غږ سره برابر شي توجه برابر توجه برابرولو دپاره علما کرامو ویلې چې دا نیت کوله په خوله باندې دا مستحب دي نو ته وایې چې مستحب دی ورته ولې ویل دا خو وسایل دي دا په خوله باندې نیت کوله دې ته مستحب ځکه ویلی شي چې اوس جلسه کول مستحب عمل دی که نه جلسه چې خلق ته نبی علیه السلام سیرت بیانوي خلکو ته دین بیانوي امر بالمعروف و نهي عن ځکه چې په دین باندې چې خلک راوالي څه وسایل اختیاروي هغه وسایل څه شي دي مستحب دي که نه نو دغه وسیله اختیاروله چې په ژبه باندې نیت کول په دې دپاره چې ستا توجه د نیت ولا زړه ولا برابره شي نو دا وسیله اختیارول مستحب امر دی که نه نو دا دلیل شو چې څوک په خوله باندې نیت ځکه کوي چې زما توجه زما زړه نیت برابر شي توجه الله طرف ته نو دا وسیله اختیارول په ژبه باندې ویل دا وسیله اختیارول مستحب عمل دی لکه جلسه کول امر بالمعروف تبلیغ کول مستحب عمل دی داسې په ژبه باندې نیت کول مستحب عمل دی امید دی چې سر به په اخلاص شوی وي که په اخلاص نه وي بیا ووایه ممتاز علی شاہ صاحب السلام علیکم میں کوریا سے دیکھ رہا تھا میرا لیے دعا کرے اللہ پاک ته خپل وطن ته سلامت وغنا سالم او غنیم راولي الله دې خوشالۍ نصیب کی مفتی صاحب کا سړی خال پلاس یا پتندي وهلې وینو خزینه خلک چې غسل پینې غسل کیږي خدا ګناه کار کوي د خال ویله دا حرام دي خو غسل کیږي غسل او داس هم کیږي انور زیبا دی مسله کې پیچیده ده دی چې دوه میندو اولاد وي یو مور ته بچ پلار حق ورکړي یو مور خويند لور نه کوي چې دا بل مور دا غیرونه به ولا ورکړي مسله یې پیچیده دي دارالفتاح ته ولېږي تفصیلي سوال دارالفتاح ته ولېږي کني نږدې دارالفتاح ته ولېږي عرفان خان صاحب سوي نیت دې ته جواب درکړه افریدی حنفی سیفی وی چې هیله پر اسکات دوره جایز دی البته د شیخ عبدالله جان دغه سه لیکلي مفتی ضروري سه نه جایز نه دی دوره هیله اسکات جایز نه ده هغه شرایط سره لیکلي دي مفتی ضروري خان صاحب حمدالله جان صاحب چې لیکلي وي به شرایط سره لیکلي شرایط نن سبا نه پوره کیږي نو مونږه مطلق وایي چې جایز نه ده حبیب الله ماشاءالله زبردست جیزر منصور جواب مونږ درکړی دی شبیر یوسف زی ماشاءالله جزاک الله مفتی صاحب او تاسو چې کم د مسائل څومره اورئ دا شیر کوئ ثواب به درته میلویږي صدقه جاریه وي تاسو دپاره عبدالجبار صاحب مفتی صاحب مطابق کمې مسلې مطابق د کتاب حواله درکړم چې څنګه په دنیا کې پیغمبر اسلام ژوندی او هغه سې ژوندی دی که نه بالکل هغه سې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی دنیا کې ژوندی او که نه ساه په روح بدن کې وه نو داسې ژوندی کېږي خو هسې نه سړی چې ژوندی کېږي نو بدن جسم او روح په سره خپله کې تعلق وي چې تعلق کې نه وي نو بیا خو نه سړی ژوندی کېږي اول چې سړی مري نو جسم نه دا روح تعلق ختم شي او بیا چې ژوندی کېږي دا روح تعلق ورسره وي د جسم سره نو ژوندی کېږي نور الله برکی صاحب وی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب کوي سړی په لاس یا په تنده خال جواب مونږ درکو وعلیکم السلام کمنٹس جلدی پڑھ لیا وعلیکم السلام انور علی صاحب السلام علیکم السلام مفتی صاحب چې په سبا په اذان کې السلام علیکم مفتی صاحب یو حافظ فیسبوک استبلای په موبایل سکرین باندې د خدای تصویر لګولې وی دی حافظ پس لمونځ کیږي دا خو چې همیشه دا کار کوي د لمونځ پس مکروه دی السلام علیکم کوریا جواب مونږ درکو مفتی صاحب دی جواب مونږ درکو بعضو خلکو تر اوسه قرباني غوښه پرته ده آیا دا ذخیره اندوزي کول او غوښه ذخیره اندوزي کولی شي جواز شته دعا به وکړو وړه وته روش یار ور کوته اوکې روړه پته کې دعا به وکړو امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والسلام علی رسول محمد و آله اصحابہ اجمعین روده شي یا الله چې زمونږه څومره کسان आवाज اوري کم ځای کې دی الله پاک ته خوشاله آباد لري الله پاک ته جنت الفردوس نصیب کړي هم دغه دعا وکړي چې یا الله زمونږه आवाज کم ځای ته رسي علماء کرام طلبه کرام یا اوري زمونږه په علم په عمل کې یا الله برکت واچي او دغه دعا وکړي یا الله چې چا څه حاجات ټول شریع حاجات پورا کړي او دغه دعا وکړي په اخلاص سره چې یا الله څوک قرضداري وي قرض نجات ورکړي هم دغه دعا وکړي په ډېر اخلاص سره چې یا الله څوک حاجتمن حاجتونه یا الله پورا کړي
او بیا دغه دعا وکړو چې علما کرام طلبه کرام چې په کم ځای کې دي مدرسې دي یا الله په خپل قدرت سره خپل خزانو سره یا الله ته آباد کې مدرسې آباد کې علما کرام عزت نصیب کې یا الله دغه دعا وکړو د فیصل چې کم دی یا الله دا جیل نه رخلاص کې یا الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عزت ناموس رسالت په خاطر باندې جیل نه رخلاص کې او یا الله دغه دعا وکړي چې څوک کم ملګری قرضدار وي را قرض نجات ورکړي کو کم ځای کې په دنیا په کم وخت کې مسلمانان دي یا الله خپل وطن کې ثواب او کې سلام او غنیم یا الله خپل وطن ته راولي او دغه دعا وکړي چې زمونږ دا ملګری چې د دارالافتا کې موجود دي راغلي دي مونږ ملګری دي او سم زړه مقصدونه دي یا الله ټول زړه مقصدونه پورا کړي او زمونږ دا کلیوال لا ملګری مو دی خټک صاحب هم تشریف راوړی الله پاک ته په بچو باندې رحم وکړي الله پاک ته د په ملازمت کې برکت واشي الله د ته نور دیانت دری حق دری الله نصیب کړي عزت ته الله د ته نصیب کړي یا الله زمونږ اواز سو کاوري الله ټول ته دنیا آخرت کې اجرونه نصیب زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ دائم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد انشاءاللہ باقی کم مسائل دینو دادی جواب آئندہ ہفتے کو باقی مسائل ٹائم پروگرام ختم شروع باقی مسائل جواب انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک ملاویگی